اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. موجود یو په ایچ کے آر هوټل کې کوم چې د حیدر خان لالا هوټل دی انډر کنسټرکشن دی، زیر تعمیر دی او شخصیت چې راسه کم ناست دی نو هغه د ستارو محتاج نه دی، خو زه داغه صرف نوم به والم، باقي نور خپل چې کم تعارف دی کم انټروډکشن دی هغه به په خپله باندې کوي. لالزاده ساګر صاحب یقینا چې ډیر خلک یې پیژني، خو چې په خپله خوله باندې خپل تعارف وکړي، د خپل چې کوم ادبي هلې ځلې دي کم تصانیف دي نو ډیر بهتره به لالزاده ساګر صاحب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو مینوالو ته سلامونه، نیکې هیلې. سنګول صاحب ستاسو هم یو جهرمنه چې موږ هم دومره مینه عزت او درناوی راکړو. لالزاده ساګر مې نوم دی، د تحصیل لوی مامون ترخو کلي کې اوسېږم. پښتو کې مې ماسټر کړی دی، بي ایډ مې ورسره کړی دی. د 1996 نه شعر و شاعري کوم. تر دې دمه مې 5 کتابونه د شاعري چاپ شوي دي. اولنی کتاب سپرلی د مینې تصویرونه شیندي، بیا ورپسې سپینې خبرې، ګاڼه ژوند په زولنو کې او ګنډلې شونډې، دا شاعري کتابونه دي. او سوڼ سپیرکی او تودې سړې دا تکلونه دي، دا نثر کتابونه دي. ډیره زیاته مننه. د 7 کتابونو تخلیق کار چې په دې کې یو شمیر غیر مطبوعه کتابونه هم شته، کوم چې ناچاپ کړي کتابونه دي، د هغه تفصیل به هم ته تپوس کوو. خو اولنې تپوس د لالزاده ساګر صاحب نه دا دی چې په دې دور کې کتاب چاپ کول یقینا ډیر زور غواړي. کتابونه چاپ کول ښه ټیک ټاک خرچه پې راځي. نو اولنې تپوس د ساګر صاحب نه دا دی چې د 7 کتابونو چاپ کولو کې حکومتي چارواکو یا نور مخیرو حضراتو څه تعاون او مرسته پکې شامل ده او که نه دا تاسو ټول د خپل کتابونه چې ما چاپ کړي دي ملګرو څه نه څه مرسته کړې ده. شهابالدین خان سابقه مینې هغه مالا یو کتاب چاپ کړی دی ژوند په زولنو کې، د هغه ټول خرچه یو کتاب چې دغه 13 کال چې کوم 40 کتابونه په سرکاري مرسته باندې چاپ شوي، په هغې کې یو کتاب ګاڼه ژوند چې دا چاپ شوی دی. ستا کتابونه اکثر ما لوستی دي، د قابل داد و تحسین دي، خصوصا کومې نثري مجموعې چې دي نو هغه د پښتو ادب یو لویه سرمایه کو ته ویلی شي نو غلطه به نه. د دې نه علاوه بل سوال دا دی چې د پښتو ادب دپاره لګیا دي خلک کار کوي، خپل کوششونه کوي، خو داسې خلک په ګوتو شمارل شي. نو تاسو د یو پښتو ادیب جوور نظر لرونکي په حیثیت سات د پښتو ادب مستقبل ته په کم نظر ګورئ؟ پښتو ادب دپاره په موجوده وخت کې تکړه خلک شته دي او په انفرادي طور باندې هغوی ډېر کوشش هم کوي. اجتماعي طور باندې هلې ځلې کمې دي. د هغې وجه هم دا ده چې کم د کار سړي دي او کم کار کوي، هغه په شمار یو څو کسان دي. دا نور چې کم دي هغې ورسره د پکار ده چې مرسته وکړي، د هغه زړه توروي، هغه ته رکاوټونه جوړوي. په کار دا ده چې کم د کار سړي دي چې په خپله څوک کار نشي کولی، هغه کار سړی چې دی هغه کار ته پرېږدي. او د پښتو ژبې او ادب مستقبل روښانه دی. کسان شته دی هغې ډېر زیات کوشش کوي، اگر چې سوشل میډیا د کتاب لوستل او مشاعري او دا څیزونه کم کړي دي، د هغې باوجود هم زموږ امید شته دی چې کم نوي کسان دي، تکړه کسان دي، د هغو کوشش هم دا دی، هغوی کار هم کوي. امید دی چې ډېر ښه کار به وکړي انشاءالله. ډېره مننه ساګر صاحب. یقینا چې د پښتو داسې یوه ژبه ده چې نظرونو
کلونو تاریخ لري. نقصان خو ته نشي رسېدی، خو دومره دا چې کم د ادب د پښتو ویونکي دي، د پښتو ادب کم علمبردار خلک دي، نو پکار دا ده چې هغه په خلوص نیت سره او په سنجیدګۍ سره د خپلې ژبې خدمت وکړي او دا ورکېدو ته او کمزوري کېدو ته پرېنږدي. ساګر صاحب، یو وخت داسې و چې په باجوړ کې ادبي هلې ځلې ډېرې زیاتې وي او الحمدلله په باجوړ کې ډېر زیات ادیبان دي، شاعران دي او ښه شاعران دي. خو د یو څو کالو راسي زه ګورم چې په باجوړ کې ادبي هلې ځلې، مشاعرې او دغه شان سټډي سرکل او یا تنقیدي نشستونه یا نور ادبي پروګرامونه بیخي د نش برابر دي. نو د دې څه وجه کېدلی شي او دا د باجوړ د ادب دپاره د زوال ذریعه نشي جوړېدلی که چېرتې دغه شانې د ادیبان او شاعران خاموشه پاتې شي او دا ادبي هلې ځلې پرېږدي، نو د باجوړ ادبي میدان به لږ کمزوری پاتې نشي. دا وخت تقریب باجوړ کې 15 ادبي تنظیمونه کار کوي. تکړه تکړه کسان پکې دي او لوی لوی نومونه پکې دي د ادب په لحاظ سره. نه پوهېږم چې څه وجه ده، خو بهرحال دومره ده چې په سنجیدګۍ سره څوک د پښتو شعر ادب له وخت نه ورکوي. یوه کمزوري دلته دا ده چې کم سړی مشر شي د کمې ټولنې، نو دا کم چې کشران دي ټوټل ذمواري په هغوی وراچوي چې هر څه به هغه کوي. مینهوال به هم هغې راغواړي، تنقیدي ادبي څومره نشستونه دا هم دوی ارینج کوي، کمه خرچه چې کېږي وسایل چې دی هغه به هم دا کم چې مشر دی دی به برابروي. دغه وجه بله وجه دا ده چې دا خلک مینهواله مشاعرو له په دې وجه نه ځي چې چا به ویډیو کلي هغه به وګورو. شاعران ادیبان په خپله هم زړه توري شوي دي، هغوی هم مشاعرې نه ارینج کوي، ادبي نشستونه هم نه کوي. نو ټول نه زیاته وجه همدغه ده چې وخت څوک نه ورکوي، ذمواري نه اخلي، احساس ورته نه کېږي. نو موږ او چې اجتماعي طور باندې شاعران ادیبان هغوی دوی له پکار دي که څوک ورله راځي او که نه راځي، خو دوی چې کومې ادبي هلې ځلې دي دا د هرومري کوي. نو امید دی چې څه حالات هم ګډوډ دي، د دې وجه نه هم خلک یو ځای ته راټولېږي نه. نو مو خو کوشش هم دا دی چې څومره زیاته ادبي نشستونه دي هغه کېږي، تنقیدي نشست کېږي، ریسرچ کېږي، نو بیا به د باجوړ چې کوم ادب دی دا به مخ په وړاندې ځي. مو خو فلحال یو تذکره هم تقریبا پوره ده او دې میاشت کې به د دسمبر کې به چاپ وشي انشاءالله. ښه جي، تذکرې ذکر هم وکړو. دا به زه ووایم چې د باجوړ ګلونه پارټ 2 په نوم باندې د باجوړ د شاعرانو منتخب کلامونه دي. ډېره بهترینه مجموعه ده. د ادب مینوالو دپاره خوشخبري ده چې عنقریب انشاءالله تعالی منظر عام ته راتلو ده او په څومره هم چې باجوړ کې یا د باجوړ نه بار بک سټورز دي په هغه کې به انشاءالله ډېر جلد دستیاب وي. ساګر صاحب، یو تپوس دا لرمه چې تاسو ماشاءالله ډبل ماسټرز یې وئ، د 7 کتابونو تخلیق کار یې وئ، دغه شانې نورې مسودې هم غیر مطبوعات تیارې پرتې دي. نو پکار دا وه چې اوس تاسو د پښتو د ډپارټمنټ په یو کالج کې یا په یو یونیورسټۍ کې چې د ادب دپاره دومره خدمات، دومره کتابونه چاپ کول، دومره هلې ځلې کول، پکار دا ده چې اوس د ادب ستاسو روزي روټي وي. خو اوس تاسو لکه مطلب دا دی چې ما ته دا پته ده چې د ادب نه تاسو ته هیڅ قسم پیدا نشته دی، بلکې تاسو نور قسم بزنس کوئ، کارونه کوئ. نو دا تاسو په خپله باندې کوشش نه دی کړی چې ادبي میدان کې یا د یو ډپارټمنټ د لنګویسټیک یا د ادبیاتو د یو ادارې سره ټچ وي او که نه، لکه مطلب کوشش هم کړی دی خو قسمت ستاسو ملګرتیا نه ده کړې؟ مننه. ما خو یو ځل دوه
شوق مې مخکې و چې کم سکول کې کالج کې یونیورسټۍ کې څه چې موږ کړي دي سمیات دي دا نورو کشرانو ته منتقل کو بدقسمتي به ورته ووایو یا به زمونږ دومره قابلیت نه چې موږ دغه پوزیشن ته ونرسېدو د هغې باوجود هم زموږ چې کم وس کېږي او څومره زموږ وس کېږي او تر کمې زموږ وس کېږي د پښتو ژبې او ادب خدمت دا به کوو په موږ باندې د پښتو ژبې او ادب احسان دی چې موږ دغه څو کسانو ته موږ وپېژندلو زموږ په پښتو ژبه باندې کوم احسان نشته دی تر کومې پورې ژوندي وي انشاءالله ځان سره به تکړه کسان څومره چې دي شاعران دي ادیبان دي لیکوال دي هغوی به ځان سره ملګري کوو د هغوی په مرسته باندې به د باجوړ او خصوصا د پښتونخوا څومره چې انشاءالله ادب دی دا به مخ په وړاندې بوځو د ادب د لارې به د وطن د ولس دا خدمت به انشاءالله کوو ډیره مننه ساګر صاحب په اخره کې به د مینوالو سره خپل یو کلام او ورسره په دې یو کلیپ کې د شاعرانو ادیبانو او د خپلو مینوالو سره خپل پیغام شریک کړي نو یو کلام او یو دوه شعرونه به ترې ووایو کلام نه مخکې چې بې لارې مو دې نه وژني یو لار دې راله راکړي بې لارې مو دې نه وژني یو لار دې راله راکړي او چې موږ د کار سړي یو نو سم کار دې راله راکړي مهرباني او ناکام درته په دې کوو چې خپل راته ښکارېږي ناکام درته په دې کوو چې خپل راته ښکارېږي دشمن خو دې تکړه شي زه ګزار دې راله راکړي مهرباني مطلب عرض ده چې فکر مې ژوندی دی خو بس څه وکړو فکر مې ژوندی دی خو بس څه وکړو ژوند مې اسویلی دی خو بس څه وکړو مهرباني او پیغلې د وطن زما سرتورې شوې پیغلې د وطن زما سرتورې شوې تار په تار پټکې دی خو بس څه وکړو مهرباني او امن پرمختګ په منګه باندې ټول امن پرمختګ په منګه باندې ټول منګ سره زیاتې دی خو بس څه وکړو مهرباني او سرې دښمنانو ته ټیټ کړی وي سرې دښمنانو ته ټیټ کړی وي ورور ته مړنی دی خو بس څه وکړو مهرباني او څه دپاره مرو او منګه څوک وژني څه دپاره مرو او منګه څوک وژني پوهه هر سړی دی خو بس څه وکړو مهرباني او ژوند په زولنو کې تېروي هسې ژوند په زولنو کې تېروي هسې هر یو ازمری دی خو بس څه وکړو او کاش چې مشران مې بزدلان نه وی کاش چې مشران مې بزدلان نه وی قام مې ننګیالی دی خو بس څه وکړو مهرباني او مونږ یې په تکلیف کې ځان له پرېښودو مونږ یې په تکلیف کې ځان له پرېښودو خپل لیکو پردی دی خو بس څه وکړو مهرباني او ژوند نه مې ساګره رنګیني تلې ژوند نه مې ساګره رنګیني تلې ښه ښکلی سپرلی دی خو بس